بسم الله الرحمن الرحیم. یو منټ یو مسله سره تاسو خدمت کې ځل بیا حاضر یم. سعودیانا حبیب الرحمن بھائی سوال کړی دی چې مفتی صاحب سعودیا کې اکثر بیشتر داسې وي چې د جمعې اول اذان هغه په 11 بجې باندې کیږي، یعنی د ماسپښین وخت نه مخکې کیږي. نو په داسې حالت کې چې وخت نه مخکې اذان شوی نو د جمعې سنت وخت نه مخکې کول څنګه دي؟ آیا که وکړی شي نو دا هغه سنت وشولو کنه؟ جواب دا دی چې د سعودي متعلق واقع دغه تحقیق دی چې الته د جمعې اول اذان هغه په 11 بجې باندې یعنی د ماسپښین وخت داخليدون مخکې کیږي، او د ماسپښین وخت چې داخل نه وي نو بیا نه سنت کیږي نه فرض کیږي. او دویم اذان چې کوم کیږي د جمعې هغه د ماسپښین وخت د داخليدون بعد کیږي. نو په داسې حالت کې بیا د ماسپښین د جمعې ورځې دویم اذان نه بعد چې کوم د سنت کول پکار دي. خو سعودیا کې بعض نو کې داسې چې دویم اذان څنګه وشي نو ډایرکټ خطبه شروع کیږي او د خطبه په وخت کې هم سنت حکم نشته دی، نه به کوي. نو بهتر دا دی چې په داسې حالات کې چرته چې د جمعې ورځې اول اذان یا د جمعې ورځې اذان چې کوم د عمومي تور باندې هغه د وخت د داخليدون مخکې کیږي یا دویم اذان نه فورا بعد خطبه شروع کیږي، نو په داسې حالت کې د بیا د جمعې هغه څلور سنتونه چې منځنه مخکې کیږي د فرض نه مخکې کیږي هغه د بیا د فرض مونږ نه بعد وکړی شي او د دې خبرې د اهتمام وکړی شي. ولې چې د وخت څو پرې چې وخت داخل نه شي نو نه سنت ادا کیږي او نه فرض ادا کیږي.